بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة إنما أورده عقب الوكالة وكالة نشات راولا وجه لأن كل منهما عقد تبرع هر یو بکی عقد تبرع دا او بهر یو کې نه فغیر تدا وکالت کم کفالت کم د کفیل لپاره شرایط دي مکفول به د بارم دي مکفول له د بارم دي نه کفیل لپاره شرایط عاقل بالغ او آزاد بویها عاقل لیوانه سره کفیل نشي جوړېدل بالغ نابالغ نشي او غلام نشي جوړېدل کفیل اصل کی کفالت عقد تبرع دیکھا نڅوک چې د تبرع اهل دی هغه کفیل جوړیږي او تبرع اهل معشوم لیوانه او غلام نه دی هغه مهجور دی هغه معشوم او لیوانی په باره کې ویلو مونږه کستا زین کی کتاب الفجر کې چې د لیوانی او د معشوم هغه فعل چاہی کی ضرری ملیونی او معشوم تا اب غیر معتبر وی بهر حال درې قسم مولا جوړ کړیو کنه او کم کې چې نفوا لکه هدیه قبلی اب بهر حال قبول او کم کې چې تردد نوې کې ود ولی په اجازه باندې موقوف وي دا څه ویلو نو تبرعات اهل معشوم او لیوانه نه ځکه هو ته بدی کې ضرری پرون موږ نه چاته پوسو کو چې ماشومان کله کله قاری سبلت سره وړي ولا ورکی دا بڅنګي نو کومور بلار ورکړي قاری سبل ورکنه به خو ملک نه دی بس خو سیدا او کنه خپلې قاری سبې تیلی چې د ځان لچپس مې بسخستی نو به صحیح نه ده کدا غو اجازه تیم صحیح نه ده ځکه د ماشوم اجازه لم اعتبار نشته بهر حال تبرع اهل نه دی خیرم ده کنه برحال عاقل بالغ او آزاد بوي خجی دیم شرط ولدا ده چې په کفالت باندې برازي وي وربسي اصل لپاره شرایط الګا اصطلاحات مول ذکر کړي وي خوا کفیل چاته وي اصل چاته وي مکفول له چاته وي نو اوري زما بدی اسب باندې قرض دی او د یوسف ویل چې لکه زب کفیل جوړ شمه قرض به درکم نو داین چیز ز مغفول له شمه د چا لپاره چې کفالت کیږي یعنی مدعی چې دی داین مدعی دا مغفول له شو او مدیون مدعا علیه اسب چې دا مغفول عنه شو او دغه مغفولن هو ته اصیل هم ویل کیږي چې باندې اصل قرض وي تاسو راځي او به کفالت به ان شاء الله وایو کفالت بالنفس کفالت بالمال کوم شي چې کفالت کې یا غشي ته مغفول به ویل کیږي او چا څوک چې بزان مطالبه لازمه کی سب دا کفیل دی تاسو وایو شولې نو دا غیر کفیل شرایط شو اصیل یعنی مغفول عنه داغه شرایط هغه دا چې مغفول به په حواله کولو باندې بد خپل یا بدنایب بذریعه باندې حواله کولو قادری نو مغفولن هو د خپل به قادر نه نو کفیل به څه کفالت وکي او دویم مغفولن هو به معلوم وي دایات ساتي دا مشهوره مسله ده برابر لزی به راځي مغفولن هو د چانه چې کفالت کوي دا معلوم وي که مجهول بنوي البته د مغفولن هو رضا نه ده ضروري یسب و عزت حسب د طرف به کفیل کېږم کدا راضي او کوي ټیک ده او نو العقل ضروري دی مغفولن هو او نه بلوغ ضروري دی ماشوم ولي ونی نه څوک کفیل جوړیږم صحیح ده او نو ول ازادي ضروري ده حریت ام ولا شرط نه او وجه دار چې دلته خود ته بدی شي نه کې خالص نه فدا بل څوک د مال ادا کوي
به مکفول له متعلق شرایط مطلب زما چا د بار چې کفیل جوړیږي داین چې داین مدعی ها مکفول له به معلوم وي دا شرط او به د طرفین رحمهم الله مسلک دا دی چې مکفول له به مجلس عقد کې موجودي کله چې کفالت کوي جمهور بنظمانی دا شرط نه دی او د طرفین بنظمانی د مکفول له عاقل او بالغ او آزاد کېدل شرط نه دی مکفول له عاقل وی بالغ وی دغه شان آزاد وی دا شرط نه ده خرازی ولا مخکی دو تقسیمات په کفالت کې صاحب د قدرت کړي دي یو په اعتبار د مکفول به کړي دي او یو د قید او اطلاق په اعتبار سره کړي دي لغت کې کفالت ضم ته ویل کیږي او په اصطلاح کې ضم ذمه الکفیل لازمه الاصیل فی المطالبه ذمه د کفیل به ذمه د اصیل سره ضم شي مطالبه کې مخکې به اسبنا مطالبه کېدل و ساغه زمم وسره یوسف زمم وسره ضم شو اوس به دا غنم کیږي نو که بنفس وی او که بدین وی قرض وی او که بعین شي وی لکه مغصوب شه ده درې وړه صحیح دي نفس دین عین رکن مفتابه را اداره چې ایجاب او قبول ارکان دي او شرط دا خو مونږ ویلو مقدور التسلیم من الکفیل وحکمها حکم یې سره د کفالت هغه دار چې اوس به د کفیل نم غواړي نو لزوم المطالبه على الكفيل بما هو على الاسيل نفسا ومالا اهل به څوک وی اهل من هو اهل للتبرع څوک چې تبرع اهل وی بدایي کوي لانها عقد تبرع فلا تنعقد ممن ليس من اهل التبرع ولا تنفذ من سوي ولا مجنون هذا اصطلاحات لاندې به لیکلي دي تورات کې لیکل شوی فائدہ کې دي الزعامه اولها ملامه اوله کې ملامتیا ده واوسطها ندامه او برستو نادمی او اخرها غرامه او به درمانه تاوان راشي کوم زیدار تا ته چویل چې زمانتونه کوا ا د خر قصه کوم ورېدل کنه ده چې تی او د خر یو ورځ یو خر خري بس ورخصي شوی تاسو به دا نظر نه کتلی منګه کلو کې کتلی خر جبر خري بس ورخصي شنو نو بس به ورخصي شو به فقط یو طریقه ده غد خلاصې دي چې ما کارو کې کوم کار پسې ورخصي شوی اسینه بریدي نو خر منډه او خر بس ورمنډي زا به یو ځنګل وردن نشو ډاکټر سره نو چې دی ولیدل دا څه معاملې ده ته اوس یو خرینه ولی خوري نو تی زرا خوشي جی دا شان چللې نخر ته ویلي مکوا دلنا کومه مکوا ولنا کومه بس یو دمه راغلی و د خري په پرجي وزير خوري کړی دي ستابلار به مران رانه شي خرو د ډیر ویل چې کلر شه مخینه مکوا لک لری شه خفوي بس نه لري کېدل شته چې د سبا د بچي حساب کتابي ناغه مرسټ کو عبد القادر شیخ څخه خبر ورسیخي کو مشته بګدن نه لاړ وځو فاس چې سر رخکاره کو اول څوک چې د خرزي مواري اخلي د خري په فرج وزي غینه دغه متل جوړ شي یسه په پوهه شي کنه دیو نه زموارې نه وسی رانجي بدن لنو کو هجي نو تقسیم اول د کفالت په اعتبار د مکفول به سره دیو مکفول به نفس او کله مکفول به مال وی نفس کفالت دا چله کړه سړی بدرته حاضروم او مال کفالت دا چله کړه درنه کو زبې در کما کنه یا به زبې در کما ناراضي اول د تر دویمه نوع پوری انها مسائل بیانو اوله کی تقسیم بیانو الکفاله ضربان کفاله بالنفس وکفاله بالمال
دو قسمه کفالت ده تاسو خو به بوې شوي به نفس معنا ده چې اوس به کفیل مکفول به شي چې ده مکفول له ته حاضرې بلکې قاضي عدالت کې به حاضرې او بالمال اوس به کفیل مکفول اوس به مکفول له داین د اصیل بشان د مکفولن هو بشان د کفیل لم پیسې غواړي به بده کې انه الاول الكفاله بالنفس اوس دغه ته متوجه شي دویمه مسله حکم بیانې والكفاله بالنفس جائزه بس جائزه ده کمکفول انه وتامر کړي کفیل ته کفیل مشاو کو تامر نه کړي کفیل مشاو هر صورت جائز ده نو بدې کې به څکول بکاری والمضمون بها احضار المکفول به وزب مکفول به حاضرینو او که حاضرینو کو قادر او قاضي به قید کین اسی کفالتون علی دریمه مسله الفاظ د کفالت را تبینی وتناقض اذا قال تکفلت بنفس فلان نو پورا نفس ذکر کو پورا مکفول له مکفول عنه ذکر کو شرک راغز کفیل ما نو کل ته نسبت کو ټیک شو یو حکم کی چې کله کل ته نسبت وی صحیح لکه سره کزي ته وي ته طلاق انت یا زینب طالق کل ته نسبت شو او برقبته او بروحه ان شاء الله موږ لبراشي انسان ته چې نسبت کې درې طریقو سره کې ولې شي یا به کل ته نسبت کې دا لفظ به استعماله چا د کل لپاره وضعوي دویم داس یو جز ته نسبت وکي چې عرف کې دغه جز نسبت کل ته نسبتي پوهه شو دی الکه یو سر را له دو سر را نصر لفظ شلو دغه شان ظهري کې علی څنګه زهار کې چوي انت علی کظهر امي کبطن امي دا ټول داسې شي نه دي چې دا تکل نه تعبیر کوي نو یا خود داسې لفظ چې کل لپاره وځ شوی یا داسې لفظ کل لپاره نه وځ شوی خو عرف کې کل نه تعبیر کوي والعرف في الشرع له اعتبار العرف العاده محكمه قيد بوجه او درم داسې یو جز شایع چې وته ویل کیږي لك ثلث ربع ثمن ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله ولا قيد بك بيلګي کا تاسو رسي د درې شو د طلاق کیمی ته طلاق نیمه سره طلاق ده ربع طلاق ده جز شایع شو املا دي طلاق ده او سر دي طلاق ده دا جز شو کوم چې د کل نه تعبیر کوي نادری طریقې او برقبته دا د کل نه تعبیر کوي او بروحه دام د کل نه تعبیر کوي او بجسده صفا کل ده او برأسه دام د کل نه تعبیر کوي او بنصفه او بثلثه دا جزء شایع ده ندلته بدغه ماده نمبر 62 ولګوي جز ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لاندې لیکلي اصل کې قاعده دي جوړ کړي فکان ذکر بعضها شایعا كذكر كلها بخلاف د دې صورت کې تکفلت بيد فلان او برجله ید او رجل عرف کې څوک د کل نه به تعبیر نه کوي نه ده صحیح او که اضاف الجزء الى الكفيل كفيل جزء نسبت شو كفيل ودوي على كدن زمانين بدن تار بار كفيل شو دا بين ده صحیح یا ثلث بدن میں کفیل شو رسی هذا مکفول هو جزء شایع یا جزء چې کول نه تعبیر کوي یاد کو به ټیک ده همدغه شان دریم بحث شروع دي د الفاظ بیان دي وکذالک اذا قال زمنته ویلم ټیک ده ځکه دا خو تصریح ده په موجب باندې موجب ده کفالت ضمانت ده هغه صفای بیان کو او هو علیا نو علی د الزام د بار راضی التزام د بار دام صحیح دی ی الی ولنو الیم صحیح ده ځکه اله په معنا د علی راضی کنا نبی علیہ السلام فرمای من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فإلي فعلي او دغشان وانا به زعيم زعيم لفظ استعمال ولا شيء ذکر هدايه کوي الزعامه هي الكفاله کفالت ویل کی
قرآن کې الله پاک فرمایي ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم معنا کفیل. همدغه شان او قبيل به زما بدی قبيلم کفیل ته وی هدايه کې وی والقبيل الكفيل. خجی درې مباحث وشو مسائل وشو. څلورمه مسله شرط الزمان او المكان في التسليم. الکا کفیل ته شرط ولګي مکفول عنه برات سپاری پلان کی زمانہ کی یا پلان کی مکان کی دل به اعتباری و یو دل اعتبار شته. حکم اداده کم وخت او ته اتکړه زمانہ هغه کې به او تسپاری کوي نسپر ول قاضي به قید کوي اسی کفالتون علی. کم مکان او تسپارل دي یاد کړه دي هغه کې به او تسپاری کوي نسپر ول قاضي به قید کوي نه اعتبار ول شته. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه تقييد الكفالة بزمان معين. حكم لزمه إحضاره إذا طالبه به كل شيء مكفول له مطالبه کی به بدی شال کراتا حاضر کا اگر اور طالبان را خدای خیر وکي في ذلك الوقت فإن أحضره كحاضر ګډه راخدا و الا حبسه الحاكم حاكم بقید کی به خیر دے څه چل لگا څه صحیح ده اتو ګورئ و الا حبسه الحاكم حاکم بقید کی به او وجه سره د هدايه کې زه به یو قانون ذکر کوي مولوی صاحب قاضي بکله یو سره قید کی د قید د پاره سبب او علت څه ده اغدا لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه. چا باندې چې یو حق واجب وي یو جز په ادا کول قادری دو جزا او نه ادا کوي درې جزا قاضي به قید کوي. دا درې قیدونه چې موجود شي حق په واجب وي ادا کول قادری نه ادا کوي قاضي به قید کوي. دلته وزدا قادر دې سړی را ولا نه را ولي قید کوي به. البته علامه زیلعی کلی دی رحمه الله چې دلته لک تفصیل وشي نو کدا لکه کفارت بالمال کې کوي د خیر سره هغه دا چې کچره دې اقرار کړو چاو ز کفیله ما بالنفس اوراله قاضي مجلس تدارک به نه قید کیږي ځکه هغه ته څه پتاوه چې مانه مکفول به حاضر ول غواړي ته پوهیږي به دي بلکې اول به وته وي دا اقرار کوي وته وي جلال سړی را ولا کرای نه وصل به دې قید کی اخو انکار نه دی کړی نو که اقرار په صورت کې د اقرارو کو چیزې کفیله ما قاضي په مجلس کې نو ډایرک دی قید کوي نه اگر کا ټیم مقرر شي پورا شوه دی څه دیو کې ټیم دی وته ورکی کې به رانو وستلو به دی قید کی کله چې دا قادر ای څو زر بوجنی را وسته خو ته په ټیم ورکی او که انکار یې کولو او گواهانو ثابت کړل چې هغه سره کوي جوړ شوی او سره حاضر نه کوي ډایرک قید کی زګه وس کار نه کوي مخکې راځي فإن حضره نډیر خد و الا حبسه الحاكم کفیل به حاکم قید کی. پنځم عبارت مخکې مسله ویلې وکړه الکان منسکر البدل لګي سم ویلو صحیح. پنځم مسله اوسې یو مکان ورته یاد کړی دی نو ا مکان کې وسپارلو کفیل وری شو یا په داسې مکان کې وسپارلو چې وس مکفول عنه چې دی مکفول له چې دی دا مکفول به باندې قاضي مجلس ته بوتلو قادر دی بس بهم بری کیږي. ها که کفیل په داسې ځای کې مکفول به وسپارلو مکفول له ہوتا چې هغه وس مجلس الته قاضي نشته دی او یا شتره خدای وته حاضرول نشي نو په دغه صورت کې کفیل نه بری کیږي. کفیل خو ذمہواری دې اخیستې چې قاضي مجلس کې به اسپارم تاسو په دې صورتونو پوه شولې نو څه وایي واذا احضره وسلموا في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة.
نو کفالت نه بری شي به برابر خبره ده که یو وخت معین او ته یاد کړی یو کنه نه یو ته یاد کړی او که وخت معین یاد کړی دا غیر مخ کې وسپارلوم کار وشو خو شرط بدای وخت می ویل چې دغه کمزې کې سپاری دغه تب قاضي او سلطان موجود وي او کنو نو په نفس حاضرول نه بری کیږي او به د سپارلو دوه طریقې دی یو دا چې باقاعده لاس پلاس ورکی یو دا چې معنی ختم کی لګره غسلې دی ګیره کې بس بوځه رسي بدی ما مخکې راځي واذا تكفل على ان يسلموا في مجلس القاضي کچری وته ویلو مجلس قاضي کې به تسپارما نو قدرې مولوي به وته بخار کې وسپارلو نو بهم بری شو ځکه وای وسخو مقفول له کولې شي چې مقفول به راونی سي عدالت ته بوزي خار کې امدادېني خلک ورسره وبې نسي لکه قرض مې ده پوري قضیه عدالت ته را سره بوزي امام ظفر رحم الله وینه بری کیږي خار کې نه بری کیږي ترڅو چې قاضي عدالت کې ودني سپارلې یا د سزا کې چې التا یقیني غالب ګماني چې وسی مقفول له قاضي عدالت ته پیش کولې شي او د امام ظفر رحم الله قول مفتن بهم دیکھا او صاحب دې دی ول وجم ذکر کړی دا ځکه نن سبا چې د خار کې وته وسپارل نو مقفول له با مقفول به د غریوان نیولې رکاږي به عدالت ته نو پزې د دې چې خلک ور سره امداد دوی کې بوځي خلک به خلاصي الکه سره دي ولې د کله یو مشروطي کې کنه بل کې څه به خلاص کی دیو جن نه بری کیږي باقاعده به تل سر عدالت ته بوځي حالت به تسپاري تاسو په شولې دا مفتبه راي ده ومه مسله دا کچري مقفول به وفات شو الګ اوري کنه مقفول به کفالت بالنفس کې وفات شو نو کفیل بالنفس دا بری شو د کفالت نه مقفول به په کفالت بالنفس کې دی کفالت بالمال کې نه دی کفالت بالمال کې خو هغه شی یا غیر ذی روح شی خو به وفات کیږي نه او که ذی روح وي خرم رہی نو قیمت شته کنه قیمت به ور کوي نه کی کفیل نه بری کیږي کا ازک عاجز شوی نه دی الکه حیوان عمر شو پیسې خوشته کنه ستاره مال نه باغ وسور کو هغه ور کوله رسې بدی واذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفاله اتم مسله کې اجتماع د کفالتین او بالنفس او بالمال کله کله د سیم کیږي کفالت بمال او بنفس دواړي لکه زه دا یوسف چې ماته وای کدی آصف در لپیسې در نکړلې نن اچھا دسی وای کدا آصف در تمان نن را حاضر نکړلو قاضي عدالت ته نه د پیسوم ذمہوار او بینن را حاضر نکی شرط موجود شو کفالت بالمال براله پیسوم ذمہوار دی او بعد شو کفالت بالنفس غم لا باقی دی ځکه کې خو به بری کیږي چې وېس پرې لاس پرې له خوینه دي تاسو پوهیږئ وګورئ تا وان تکفل بنفسه على انه ان لم يوافي به في وقت كذا پلان کې ټیم کې کما وفا ونکړه درته ومن اسفرلو فهو ضامن لما عليه هغه باندې کوم قرض دې دا غیم ضامن وهو 1000 مثلا 1000 روپۍ دي فلم يحذره في الوقت لزمه زمان المال ورسره ولم يبرأ من الكفاله بالنفس غینو نه بری کیږي او سوال دا دی چې سب باندې مال لازم شو بالفرض مال راکو نو به کفالت بالنفس مطلب شو کیسه ختم شو لکنه نه کې دي شي نور مالی بي د کفالت صرف د زرو غي نور بي یا بلکم وجه څه شي ته غصب کړي هم وي نو کفالت بالنفس اصل کې کفیل ال بری کیږي چې دا قصه ختم شي د منځه د دې ګڼ صورتونه دي خو بهرحال نصیب وایو کفیل ال بری کیږي چې مکفول عنه چې ده هغه پیسې ادا کی یا کفالت بالنفس کې خپل حاضر شي یا کفیل پیسې ادا کی یا کفیل حاضر کی دلته هیڅ څه نه دي شوی نو کفیل بڅنګه بری شي نه بری کیږي حجی مخکې راځي
نهمه مسله بدی تقسیم اول کې وای کفالت بالنفس په حدود او قصاص کې د امام سے بنظم نه دی جایز. کفالت بالنفس په حدود او قصاص کې تاسو دې خبره د لغوک شئ. په حدود او قصاص کې کوم شي نه چې په شبهات ساقطيږي د کفالت دوه قسم دي. یو دا چې کفیل بدی کفیل شي چې بس داغه به زمانه قصاص والا داغه به بما حد جاری کا نو بدی باندې ټول علماء اتفاق دي چې دا جایز نه ده. او جداد د نیابت قبلین لأن العقوبه لا تجري فيه النيابه. اصول هدايه کې وایي دي کې نیابت نه جاری کیږي چې جرم دی او چا کړی یو سزا دی بلته ملاوي. دیم صورت دا دی چې په حدود او قصاصو کې کفالت بالنفس د حضور د بار جوړ شي. هلکه مجلس قضا ته بدرته د ګناګار را حاضرو ما د قاتل یا چا زنا کړی دا یا چا شراب سکلی یا چا حد قذب کنزلی کړی دي وغیرہ نو دا به جایز کنه. نو به دا په دوه قسم دي. یو هغه چې خالص حق بنده دی لکه قصاص او یا حق اللام پکې دی خو حق العبد پکې غالب دی لکه حق شرب او حق حد شرب او حد سرقه. نو پدې کې کفالت بالنفس چې ده کنه په حضور د مکفول به باندې دا صحیح دي. ونه رسیدلې به ها به وری اول صورت باندې په شو وای کنه خپل کفیل وای چې بس مان حد جاری کما نه قصاص ولا دا خونه ده ټیک. او دوی مدا چاله کذب مکفول به درته حاضر کما چا چې زنا کړي جرم یې کړي. نو ول د دې څو قسم دي به دعا. یو دا چې خالص حق العبد دی لکه قصاص یا حق الله مر سره دی حق العبد پکې غالب دی لکه حدیث سرقه ده او حدیث قذب دی ان شاء الله دا بر لراشي. پدې درې واړو کې امام سے بنسبت باندې ک مکفول به اجازت پینو دا صحیح ده او کی اجازت نه ده صحیح. کتاب کې دې بیان دی او صاحبین وی اجازت یو کني وی صحیح ده پوه شولې. او درم مکفول به په حاضرولو کبل شي خو کفالت بالنفس کی کفالت د څوی د داسې حق وي چې خالص د الله حق وي کا لکه حدیث زنا حدیث شرب یا بنده حق پکې خدای الله غ پکې غالبي. نو په دغه صورتونو کې به د ټول اتفاق دی چې کفالت بالنفس نه دی صحیح. مجموعي تول څو صورت شو درې ښه وته وګورئ. ولا تجوز الكفاله بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفه رحمه الله وبه يفتى. به صاحب د هدايه کې دي کوم لګه مسله کړی دا چې امام سے وای جایز نه ده. د دې معنی دا چې لا یجبر علیها عنده. امام سے وای کڅو کفیل جوړ شو کنه بلکې د سی په ویلان دي صورت ذکر کړي. اذا ادعى على رجل حقا في قذف فانكر فسال المدعي القاضي ان ياخذ منه له كفيلا بنفسه فعند ابي حنيفه رحمه الله لا يجيبه الى ذلك ولكن يقول خام. نو هغه نه کفیل وغاړي چا وته کنزل کړي غلایت کړي دا غواهان راتلو پوری ته کفیل وغاړي. نو امام صاحب وایي چې جایز نه ده کنه ولا تجوز. دې مطلب دا جبر به نشي کولای. جبر به نشي کولای چې هلکه قاضي وته وای زر کو کفیل وته ورکا. نو وایي معنا هو لا يجبر عليها عنده. امام صاحب نه جبر نشي کولای. او صاحبین وایي يجبر في حد القذف ولي لان فيه حق العبد بكيدي وفي القصاص لانه خالص حق العبد. هدايه کې بسرو سلیکلې دي کچري د خپل هغه کفیل ورکی چا باندې چې دا قذب داوا د چې تا ما ته کنزل کړي یا دی ما نه غلا کړي او ورته وي هو د پلان کې زما کفیل شو ولو سمحت نفسه به نو يصح بالاجماع به سید په نه شي به دا اختلاف چې ده کنه ورا دا صورت اتفاقی ده. کفیل خپل وی کفیل وی بما باندې حد جاری کا ما قصاص کده نه دي صحیح. کفیل وی چې حقوق الحد کې کم حق الله ده
حد شرب حد زنا باقي کې بدر تکس حاضرو ما دم بل اجمانه ده سي ځکه خو په کار د چې ختم شي هدايه کې ولا وجه لیکلی دا کفالت دې د باري چې توسق پیدا شي دا کار وشي مطلب حج جاری شي قصاص وشي حالانکه شریعت حکم دار چې دا ساقط کړي توسق نه ختم یې کړي مطلب شبهات تو ختميږي په خبره پیږي یو پاتې شو دریم چې حد او حد وی حق العبد بګي غالب یا خالص حق العبد وی لکه قصاص را والا نو بدی صورتونه کې اختلاف دی وست امام سے و د صاحبانو امام سے وای قاضي په مدعا علیه باندې جبر نشي کولای چې کفیل ورکا حق خپل ورکې سیدا او صاحبان وای جبرن به قبل شي بس دا خبره من استراله ورسېدلې دي مرحل امام سے قول مفتى به دي انه ثاني الكفاله بالمال کفالت دویم قسم بیان راته کوي کفالت بالمال په دې کې څلور مسلې ذکر کړي اوله مسله حکم واما الكفاله بالمال فجائزه مطلب بدای چې زما 1000 روپۍ په اسب قرض دی یوسف وای چې لکه د 1000 روپۍ په ما نه مطالبه کولای شي بس دا جایز ده به دغه مغفول به مخکې کې مغفول به چې هغه نفسو حاضر ول د نفسو دلته مغفول به چې اعمال د اعمال به یوسف ما توسرا کوي کفیل تاسو پوهیږئ نو په دې کفالت بالمال کې کدا مال معلوم او که مجهول هو بهر حال سیدا ام الكفاله بالمال فجائزه معلوما كان المال المكفول به او كمجهول وي او وجه سره وإذا مبنا د کفالت على التوسع اذا بتوسع باندې را نو جهالت پکې برداشت دي اصول هدايه کې وي الاصل ان مبنى الكفاله على التوسع هدي مخکې راځي شرط ولدا ده شرط ول ذکر کوي چلکه کفالت بالمال کې کفالت ټیک ده خو شرط بدایي چې د مال پدې مدعا علیه باندې پدې مدیون باندې پدې نه صحیحه سره لازم شوی وي الګ دې نه صحیحه چاته ویل کیږي دې نه صحیحه هغه دین ته ویل کیږي چې دغه د ختمېدو بس فقط دوه طریقې یو اداوی او یو براوی یا به بری کی او یا به ساقط کی او یا به ادا کی تاسو پیږئ او کوم دین چې دا سیو چې هغه کې د ختمېدلو د دوه طریقو نه علاوه بل کومه طریقه مو نغې د به دین صحیح نه ویل کی لکه کتابت ده د اسب تمویل زما غلام دی چې لکه تاسو روپې راوړل ته آزادي د منځ 1000 روپې دین شو یوسف وایي ځکه فیل جوړېږم نشي ولی دلته یو بل وجم پکشتره یا خو بر اسب 1000 روپې راکی یا به زه ته بریک دم او یو دا چې عاجز بشي بس به غلام شي کومه دریم وجب کې شو کنه شو د ختمېدو لپاره بهر حال دیني صحیح ته ویل کېږي چې دغه د ختمېدو څو وجي دوا ادا او یا ابراء اسقاط اذا كان دينا صحيحا لاندې لیکلي الدين الذي لا يسقط الا بالاداء والابراء بخلاف دين الكتابه فانه دين ضعيف اذا دين ضعيف لیکيږي مثل يقول تكفلت عنه ب1000 درهم دای معلوم ولا مثال ویلو او بما لك عليه مجهول مثال لك استاج سبدي دي ذمہوار او بما يدركك في هذا البيع لك دا بيع ور سره کسر پیرال کنا طاقت ور سره کنه ذمہوار ما خجی بدی عنوان کی نوع ثانی کې دویمه مسله مکفول له چې ده کنا داین مدعی هغه د اختیار دی د کفیل نه کې غواړي او کده مکفول عنه نه غواړي په دې باندې ورسېدلې دواړه صحیح دي والمکفول له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل اصل دین چې بچا دی او ان شاء طالب الكفيله الکه پکار د چې اصل پکې بری شي کنه وینا ځکه کفالت معنی څه ده کفیل ځان زمکې په مطالبه کې د اصل سره چې لکه معنی مطالبه کوا دا خو نه دی ویلي چې ختم شي هغه څنګه مطالبه کې زور سزم شو مانم کوا دا نه دی ویلي چې هغه ختمه او صرف معنی تاسو به کفالت دغه دی ویلي کېږي د تعریف دی ځکه د کفالت تعریف د ذم ذمتي
الى ذمه في المطالبه دا نه چې بری بشي وذلك يقتضي قيام الاول الى البراءه عنه ها کچری شرط ولګولو چلکه دا اصل به بری وي اسب ته وای ما ته وای دی اسب باندې دی قرض دی سب وای بس دا بری زبې در کما زده د کفیل جوړېګم بری شرط چې به بری وي نو به جایز ده نو په دې وخت کې به دا حواله شي کفالت بنوي ځکه حواله کې اصیل چې بری کیږي ابه موږ دغه ماده ور سره ولګو الامور بمقاصد دویمه به ولګو العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني نو معنی د بګورو معنی کی حواله ده حواله دغه ته ویل کیږي چې اصل بګي بری شي الفاظ اگر چې د کفاری استعمال شي تاسو پوهیږئ کنه لاندې لیکلي تناقض حوال الا اذا اشترط فيه البراء فحينئذ تناقض حواله اعتبارا للمعاني اندغه شند حواله بیان روان دي که حواله کی ویل چې اصل بنئ بری نو به هغه کفاله ده الفاظ د حواله استعمال شوی هدايه کوم دي درېمه مسله ويجوز تعليق الكفاله بالشروط الک کفالت شرط پورې معلق کول صحیح دي کنه وای صحیح دي کا کفالت شرط پورې معلق کول صحیح دي البته شرط به بدو قسمه لري یو شرط مناسب دی لکه دلته کوم بیان کړي خپل او یو د شرط دی چې هغه به مناسب دی نه نو په دغه صورت کې چې کله شرط مناسب به وره مسله خدا شوله چې کفالت شرط پورې معلق ول صحیح دي به شرط بدو قسمه دی یو مناسب شرط دی کتاب والے بیان کړي دي او یو غیر مناسب شرط دی متعارف شرط نه دی نو که مناسب خو صحیح ده دا حکم چې لګي تعلیق د کفالی شروط پورې صحیح دی مناسب یادې او که غیر مناسب شرط نه به غ شرط له اعتبار نشته شرط بفاسد وي نو چې شرط فاسد او کفالت سره بڅ کوي چې کفالت به صحیح شرط به ختم شي یعنی دا د کفالت چې را د سیاقت دی چې په شروط فاسده سره فاسدی کې نه بلکې شرط فاسد خپل فاسدی کې لکه نکاح چي دا به بدیل پر قاعده وایو زبردست قاعده ده تاسو ګورئ ويجوز تعليق الكفاله بالشروط بس اصول هدايه کې الاصل ان الكفاله يصح تعليقها بالشرط ملائم لها چې مناسب وي لکه ګورئ لکه ما بايعت فلانا فعليا څه چې به خرج کړه ما ته وي پاسب باندې یوسف وي پیسې بما دا مناسب دي او ما ذاب لك عليه فعليا ما ذاب وجب وتقرر لك عليه باغه باندې چې ستاسو واجب شو دي مواد او ما غصبك فلان فعليا کاغه در نه سپټ کړی دي مواد مړه ځان سیوا چې ورکه دا اوس مناسب شرایط دي هدا کی وی د دې عبارت بس ثم الاصل انه يصح تعليقها بشرط ملائم لها څنګه چې می غسل کې ویلو به ور بس وی څو لګري بس فاما لا يصح التعليق بمجرد الشرط لكذا كقوله ان هبت الريح كهوار لنبذبك في اليما او جاء المطر باران را لزبك في اليما او يا او وكذا اذا جعل واحدا منهما اجلا الك باران یو وخت شرط وکا ک باران را لې بدی شرط چې باران را لې کفیل بدی شرط چې هوا رواو تک روالو تل کفیل وسو دوی ز کفیل نیما حق باران را لې اغینه بس وکفیل جوړ شم معلق نه دی لکه مضاف دی وقت تا کوا روالو دغینه بس وکفیل شم ندانه دسی لا يصح الكفاله ويجب المال حالا کفیل چې ده کنه کفیل معنی بس کفالت ټیک ده شرط ټیک نه ده مال بډاری کور کوي دانه چې کله هوا روالو تل کله باران را لاله به مال ور کوي نه فلحال به ور کوي ولي لان الكفاله لما صح تعليقها بشرط لا تبطل بالشروط الفاسده وهر کله چې کفالت سی او عقد شي شرط پورې معلق کولی سيو نو په شرط فاسد باندې به فاسدی کوم نه دی کی کسی ته اشاره کړی دی
من بار بار وایو الکا کم عقد په شرط فاسد فاسدیږي او کم نه فاسدیږي نو دای قاعده شولا کم عقد چې شرط پورې معلق کول صحیح وي په شرط فاسد باندې با نه فاسدیږي لکه طلاق دې شرط پورې معلق کول صحیح دي ان دخلت الدار فانت طالق نکاح دا نه په شرط فاسد باندې به فاسدیږي نه اعتاق نکاح مو یادو اعتاق او کم عقد چې داسې دی چې شرط پورې معلق کول صحیح نه دي لکه بیا دلته برام شرع الان قریب ابراد دي کفالت نه بری کول شرط پورې معلق کول صحیح نه دي نه په شرط فاسد سره فاسدیږي پوه نه شوي الکه مې به صحیح پوه نه شو کم شری چې شرط پورې معلق کول ټیک نه دي او شرط فاسد سره فاسدیږي بل څه تعبیر اشتاو کنه بای تملیکات چې دي کنه تملیکات دا شرط پورې معلق کول ټیک نه دي قمار معنی پکې پیدا کیږي چې شرط پورې معلق کول ټیک نه په شرط فاسد باندې با فاسدیږي او کوم چې اسقاطات دي خزه ملک نه وته طلاق غلام ملک نه وته عتاق دغه شان شي نه چي دي دا په شرط پورې معلق کولم صحیح دي او شرط فاسد باندې فاسدیږي نه الکه دا نه یې رني شکا صحیح شو لأن الكفارة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والإحياء تنجل 124 سبق کفالت په بیان کې عمدی عبارت بسې ده سلورمه مسله واذا قال تكفلت بما لك عليه وليس یوسف ما ته ویل چې ستا په دې آصف څومره روپۍ دي نو هغه په ما مناسب شرط دی ټیک شو اوس کچري په یو پیسو متفق چې دومره دي دته پته نه و چې څومره دي هم وته ول 0 روپۍ دي دا وی ټیک د بزر به در زر بدر کما خبره ختمه او که اختلاف را لې د داین مدعی مکفول له او د کفیل ترمنځ ما وته ول 2000 مې به ورپوري دي یوسف وی کفیل چې نه زر دی به ورپوري دي زر بدر کومه نو زه د زیادت خبره کوم 2000 مې دی بي هغه د زیادت نه انکار کوي نو هغه مدعی علیه شو او زه مدعی شوم او کدام نه خوخه زه د ذمه خبره کوم استا په ذمه زر خاصم دي زر نوریم دي او هغه د برائت ذمه خبره کوي چې ما مور پوری زر دي او زر نه بریمه او الاصل څنګه دي الاصل براءه ذمتي تم ویلو کنه ومن نمبر ما دا نو هغه څوک چې د اصل مرګري مدعالینو برحال زبګوهان راول مچ 2000 مې دي په او کرا نو کرال بس خبره ختمه 2000 برا کوي کرانل ربه بد کفیل قول اعتباری مدعالیه دي تاسو ویږي او که پدې کې مغفول عنه چې ده کنه اسب وای جی 2000 دي ر باندې سپا ورته دا ستا اقرار دی ښا او اقرار حجت قاصره دی نو در باندې شوي خو برحال ما باندې کار نه ور کوي ما باندې وسم فنجافینو پشان پختو چی وای ما باندې وسم 0 روپۍ دي وای تا باندې ومزي وای ما باندې مزي او ټول خلکو باندې وزي حق میسج موریدلې دي چې ملکیږي به باندې تو ګوري تاسو خبر ورسېدل کنه وته واذا قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينه ب1000 عليه زمينه الكفيل گواهان کرا وصل موږ ویلي 72 نمبر 77 نمبر ماده کې ان البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره او دا اصل هم دي زمينه الكفيل كفيل بزامين جوړ شي وان لم تقم البينه فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك جد وزر ربان بوردي لم يصدق على كفيله كفيل خلاف بتصديق نکیږي برحال کا گواهان را وصل به پورا په کفیل باندې لازمیږي وجه لاندې لیکلي اوس به موږ ذکر کولی ان ثابت بالبينه كثابت معاينه امنګ څه ویلو 74 نمبر ماده کې الثابت بالبرهان كثابت بالعيان هغه دا یو موږ ویلي شر مجلد کې ماده یو مخ کې ده موږ شاته بیانو
او دا اصول هدايه کې اصل دی الاصل ان ثابت بالبينه كثابت معينه مخکې راځي التقسيم الثاني دویم تقسیم لانواع الكفاله بالامر وبدونه الکه دویم تقسیم د کفاله ادارې کفاله کله په امر د مکفول عنه باندې کفیل جوړیږي او کله بغیر د امر د مکفول عنه باندې کفیل جوړیږي نو زما په دې آصف قرض دی یوسف ته ویل ما باندې قرض دی زمانه کفیل جوړ شم سیدا او خپل یوسف ویل چې لکه بس ما ته وای مکفول له ته وای بس دې کفیل شو مکانه یار داغه ورته نه دی ویلي کفیل مشه نبی مسا حکمونه کې فرق دی کچړي د مکفولن هو د مدیون په امر سره کفیل جوړ شوی پیسې ادا کړلې اوس به مکفولن هو نه مدیون نه به غواړي ستا پیسې می ادا کړې دي او کچړي د مکفولن هو په امر سره نه ځان نه جوړ شوی نو به تبرع ده تبرع کې به سړی چا سره تبرع کی باغ رجوع نشي کوله نو یوسف ما ته به سیرا کړلې آصف وردنی دی ویلي د ته به را کړلې نو آصف باندې رجوع نشي کوله هغه خپل او دغه ور کوي به خبره ده وتجوز الكفاله بامر المكفول عنه وبغير امره دوله جائز دي فان كفل بامره ككفيل بامر رجع بما يؤدي عليه رجوع بكي کمی چې ادا کړي یوسف ما ته ضرر بیراک له ضرب د چانه لي آصف نه لیکا وان كفل بغير امره لم يرجع بما يؤدي برجونه كي به متبرع دلان دي لكي لانه متبرع بادائه او قاعده والمتبرع لا يرجع متبرع خرجونه كي د مخکې مسلې ته وګوره دی آصف یوسف د ویل زما د طرفه پیسې ور ادا کزر روپے ربانی پوری دي او به آصف یوسف ما ته پیسې را ادا کړلې نو قدرت مولوی رجع بما يؤدي خو دې کې لږ تفصیل دی تاسو ته لغو کې دی دا یوسف چې ما ته پیسې راکې دا هما غدي د کوم چې د زمانه حصے دي کوم چې پاسي بور پوری دي کنه بدلی دي کوم هما غوي کمی چې په مدیون باندې پوری وي کم حق چې په مدیون پوری همقه ما تراکو نو به په ماغي باندې رجوع کوي لکه استاق مې ادا کړی راي کراتا پیسې به تیلی غنم ماته غنم راکړل اوس به واپس د آصف نالي تاسو پوه شئ او کچري اما اذا ادى بخلافه ازما په آصف باندې پیسې بوري وي توجه او یوسف کفیل جوړ شو به ما ته ویل دی غزر روپو په ځای کې هو د غنم دي درواله مړه بس قصه ختمه کا نو که غنم زب راضي شو ما کړه 100 روپو کړه 1500 کړه 2000 کړه څومره په دې صورت کې به یوسف په دې آصف باندې بما ادى سر رجونه کې کوم چې مال را کړی بلکې بما کم چې ضامن جوړ شوی دا کې رجوع وکي الګه ورته وایغه ستاره پارمي 100 روپۍ ما خلاصي کړی دی را غراوړه ولې لګا پروټای څه قاری چې باندې کومره کلان دي ناشته تاسو ورسېدلې کنه کنه په دې قصه پوه نه شو آصف باندې زما کره غنم ورپوري یوسف مالک کوټه غنم راکله هدايه کی مثال دی کوټه زیبي صلح را سوکللا اوس چې یوسف په آصف باندې رجوع کوي کرو باندې به کوي تاسو به کوي تاسو ګلان دي لیکلي ومعناه اذا ادى من جنس ما زمين هذا الذي اما اذا ادى بخلافه بان كان الدين المكفول به جيد فادى رديئا او بالعكس يرجع بالمال المكفول به لا بما ادى به چې باغ څور پوری باغي وي ادا کول د به اعتبار نه او د دې وجه سره دا اصل کې دي زما او د ترمن زګو یا بیا دا یا صلح او تو یا صلح هم وشولا نو زما په باندې غنم پوری وکنه پیسې مې به پوری وزر او دا یوسف مال سل روپو غنم را کوي دې مطلب دا شو چې دغه غنم اول یوسف په آصف باندې په 100 روپۍ ور خرڅي او به د آصف د طرف ما ترا کوي نو غنم ما ترا کړه او په 100 روپۍ باغ ور خرڅ کړي اوس باغ نه 100 روپۍ دي ونه رسیدلې مخکې راځي دویمه مسله په دې عنوان کې وليس للكفيل اي طالب المكفول عنه بالمال قبل يودي عنه لك الكفيل
چې ترڅو پورې مکفول له تمال نه ادا کړي تر هغه پورې مکفول عنه نه مطالبه هم نشي کولای. مکفول عنه ورته چې خدای خوري غر کا ول خدای ادا کنه به معنی غواړه دې بیګی کنه. خو بهر حال هدايه کې دي ک مکفول عنه مال ورکو کفیل تا لکه کفیل لا نم دې ادا کړي واپس دې غواړي نشي دې وختله بیګی. وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لزم بالمال ها كزي يسبس لازم شو مكفيل بوري نو كفيل بمكفول عنه بوري لازم شيء بل بس بتعبير كان لو بيخ وزو كلا كلا دي يسب بس ملتقيكما سكت بان له تيشما. فإن لزم بالمال كان لو أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه استاب حق ما بوري لازم شوي ترڅو چې زه نیم خلاص کړي تام نه پریدم او ته ویلې شي کفیل کا. مسائل شتا لس مسائل رت بیانې. اول نمبر البراءه فی الکفاله کفالت کې براءت نو ولې سب یو کفیل بری کول دي او یو مکفول عنه بری کول دي. نو که مکفول له رپات سیدلو مکفول عنه بری کو مدیون داین رپات سیدلو مدیون بری کو کفیلم بری شو. اذا سقط الاصل سقط الفرع اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. خیالم ده کنه. او کچری مکفول له داین کفیل بری کو نبی مکفول عنه نه بری کیږي ذکر تابع په وجه باندې اصل معنی حکم نه لګي وته ګورئ. و اذا ابرأ الطالب کچری بری کو طالب مرتوی داین مرتوی مدعی مرتوی مکفول له مرتوی المکفول عنه بری کړلو او استوفا منه يددنا حق واخستلو قصه ختم شوله بری الکفیل به بری شي. 49 نمبر ماده بلګوي پېخه سوا اذا سقط الاصل سقط الفرع. وان ابرأ الكفيل او كفيل بريكم لم يبرأ المكفول عنه نبري کیږي. لاندې قاعده لیکلې لان الكفيل تبع والاسيل لا يتبع تبعه. اسيل خود تبع تابع نه جوړيږي دی خو به خو قصه ورانيږي قلب راځي. لاندې ثابته لیکلې ده لان براءه الاسيل توجب براءه الكفيل او دا اصول هدايه کوم دي. الاصل ان براءه الاسيل توجب براءه الكفيل او دی بل بسم اصل له الاصل ان ابراء الكفيل لا يوجب براءه الاسيل. اصول هدايه کې دي. هجي به بل مسله ورسره مولي سبدا ده زه داین طالب کچری دا مدیون بری کوما او دا ویجی زبرات نه منم مې بری کوا نو نه بری کیږي دا ولی دا خاصل کې زدل روپۍ مې ورپوري دی او هغه مالک جوړو ما بس میرا کوتی مالک شوي او که یو سړی څوک مالک جوړي هغه د اختیار د مالک نه جوړيږي ما کول شي دا اسقاط نه دی کته څوک ځان پوهه کوي په اسقاط کې چې دی کنه د چا حق دی دای ساقطي نو ابل کې قبلې کني قبلې اصول کې دا مسله ده نو لازم شلکه صبر کې څلو رکعات بزید وشو ختم شو. قصاص حواله مال خو نه دی کنه قصاص کې چې وس یو دا مقتول ورثه قاتل معاف کوي امام معاف کوي هم معاف شو رسېبي. او دلته دا اصل کې خالص برات نه دی بلکې ته مالک جوړول دي دا کوم روپۍ دې ته مالک شوي نو دا و امام مالک و نه بری کېږم نه بری کېږي قبول نه کېږي. تاسو به شو خو واو رب سي ما دي اصل دی ویل چې لکه ته ما بری کړلې نو کفیلم بری شو دا خو مسه قاعده ده. اصل ویل زه برات نه مانم اوس د کفیل څه وکم دی دوباره لانجه کړاله کنه نو بازي وای دوباره لانجه کړاله وجه څه نو وای اصل بری نه شنو ابازي وینا کیسه ختم شو لا ساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود فجاس ما دوا خو ساقط شو ختم شو مخکې راځي. واذا ابرأ الطالب هجي البراءة في الكفاء هم ویلو کنه دو البراءة لا تقبل التعليق دا اندار مساله را الک براءت تعلیق قبلای کنه نه قبلای ولیا براءت کی خو تملیک دے کنه داین رپاسی کی دغه مدیون چره دا مالک جوړي او تملیکات تعلیقات نه قبلای ویلم نو اڅوک چې تعلیقات نه قبلای په شرط فاسد مانی فاسدیږي نو براءت د بار شرط ولګو شرط فاسد برات بور سره فاسدیږي کوم ځای در نکړه
وتوري ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط اصول امام کرخی کی دی کنا الاصل ان تعليق الاملاك بالاختار باطل ده خطرې پورې دي وتعليق زوالها بالاختار جائز اول د بسلان دي بر لیکلم دي والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط مخکې راځي وكل حق لا يمكن استفاده 3 نمبر ما لا تصح به الكفاله الکه کوم شي کې کفاله نه د ټیک چکلا د کفیل نه حاصلول ممکن نه کفالت بټیک نه کفیل وي په ما حد جاری کا دا د حاصلول ممکن دي مخکې مسله شوی و نه دا کفالت بټیک نه وي وكل حق لا يمكن استفاء من الكفيل لا تصح الكفاله به كالحدود والقصاص دي کې نه صحیح کیږي څلورمه مسله الكفاله في البيع بالثمن او المبيع الک په بيع کې کفیل جوړېدل شي ويا په سمنو کې د مشتری د طرفه جوړېدل شي کفالت بالدرک دے کنه الک ور خرڅ سے بکا ور خرڅ سے بکا مشتری معنی کې مې پیسې وی نه در کې چیزې مواره دا صحیح ده او کله بای د طرف شي مشتری ته وای وای خلتی او کچری پیسې در نکړلې مبیا در حواله نکړلا نه توان په ما باندې دا کفالت ټیک نه دی او که استحقاق مسله مستحق وروته ذمہواری به کفالت به درک دی کنه او به سیدا سوي واذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز جائز دی ځکه مشتری باندې چې کوم پیسې ورپورې شوري عام دیون دین پشان پیسې به پوری دي نو عام دیون کې کفالت ټیک دی دین صحیحه دی دو طریقو باندې ختميږي مشتری پیسې ور ادا کی یا بای و تماف کی نو کفالت ټیک شو وان تكفل عن البيع بالمبيع لم تصح الکه د مبيع دي ذمہواری به صحیح نه ده وجه سره تاسو متوجه شي دا دین صحیح نه دی بلکې لأن المبيع عين مضمون بغيره دین صيغه ته ویل کیږي چې عین مضمونه بعینه وي او دلته بغیره دي څنګه کدا مبيع د بای بلاس کې هلاک شي نو دا خو بالقیمت ناراضی کنه د دې عین بالوي چې بالقیمت لازمي دی بالقیمت نه لازمي کی سمن لازمي کی غیر شی لازمي کی او نه شوي به څنګه ک مشتری بای ته پیسې وسپارلې بای مبيانه د سپارلې هلاک شولا نو دیني صحیحه به علوي چې یا مبيع ورکول وي یا د مبيع قیمت ورکول وي دلته مبيع قیمت ورکول دي نه دي څو ورکول دي سمن دي ځکه بای خو باطل شولا نو دا مضمون بعینه نشو بلکې مضمون بغیره او بثمن شو مخکې راځي او ورسره دا مثلا ذکی والمراد بالکفاله بالمبيع الكفاله بنفس المبيع چې نفس مبيع به تسپارما او کده سی ورته وي الکه د مبيع د تسلیمولو د ذمہواری نه به جایز ځکه ممکنه ده مطلب زه به الله دوايي نه راوړم دې کفاله ټیک دي واذا تكفل المشتري بالثمن اجازه واذا تكفل البائع بالمبيع لم تصح الاصل ان الكفاله بالاعيان المضمونه بغيرها لا تصح داين اصل له بغيرها چې مضمون صحیح بنوي پنځمه مسله الكفاله بالاجاره بالمنفعه اجاره بالمنفعات کې کفالت صحیح ده کنه او صحیح ده دلته دوه صورت ذکر کړی دي ومن استاجر دابه للحمل ما د اسبنا یو دابه د حمل لپاره رواخ اجاره کې ونی ولا نو کچری معینه و معینه پلان کې حیوان چې پلان کې غوا چې اوخه دا به در کوم الله خپل سامان په وېسا نو یوسف په دې کې ذمہواری واخیستل کفیل جوړ شونه ده صحیح ولی هغه په معینه باندې قادر نه دی معینه خو د اصل سره ده د خپل حیوان ما تراولي خپل هغه غیب شن نه او که غیر وینو الکستا سامان بز خپل حیوان وړم او دا روپۍ برا کې صحیح شو نو به کفیل جوړ شو لې سب به صحیح ده ځکه مقصود سامان وړل دي که خپل حیوان وي سم صحیح ده ومن استاجر دابه للحمل فان كانت بعينها لم تصح الكفاله بالحمل وان كانت بغير عينها جازت الكفاله بكفاله جائزه تصور رسیدلې شپغم اشتراط قبول المكفول له في المجلس الک مجلس کې به مكفول له قبليك
چانه چې کفیل جوړیږي کنه مجلس کې به قبول کی چې بس صحیح ده کني نو به صحیح نه وي ما په دې حساب باندې پیسې ورپوري دي ناسب مغفولان هو شو زم مغفول له شو ما نه یوسف کفیل جوړیږي مجلس کې وځه قبولو مچ تزما کفیل شولې ټیک ده مونږ ویلو قبول د مغفول له شرط دی د مغفولان هو نه دی اسې ویلو کنه نظم قبول شرط دی کوم نه کې شرط دی مجلس کې ولا تصح الكفاله الا بقبول المغفول له في مجلس العقد البته یو مسأله مستثنا ده الا في مسأله واحده وان يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبه الغرماء اجازه یو سلام مرض الموت کې ده دخل کو به قرضونه دي ورثه توي ما د بارک فلان جوړ شي قرضونه زما ادا کوي ورثه وي سیدا نو د غرماء او د بارک فلان جوړ شو هغه مغفول لهم دي حالن کې موجود هم ندي بهم جایز ده ولې دي کې دا وګټه د سلې سیمرینو پیګه کنه به عبارت یې مکو شو وهم نمبر مسألة كفالة كل من المديونين عن الآخر على كدو كسانو باندې قرض دي هر یو د بل نه کفیل جوړیږي سیده کنه زما په اسد الله او آصف باندې قرض 1000 روپۍ بدا 1000 بدا اسد الله وای چې الکه په ما خو د اسم 1000 روپۍ قرض دي د دم د 1000 روپۍ ذمہوار آصف وای په ما د اسم قرض دي داغه د 1000 روپۍ ذمہوار نو د دې حکم داده چې جایز ده به وربسي دا اسد الله چې ما ته روپۍ را حواله کوي کنه ترڅو چې خپل نه برابرۍ کړي ترغیب ورې دنه پیسې نشه غستله چې لکه ستاره پاره ما وردا کړی دي ځکه 1000 روپۍ پورې بد باندې اصل دین دي او د 1000 روپۍ نه اخوا کفالت دي د څه ده کنه نو یو اصل دین دی یو کفالت دین اصل په مقابله کې کفالت کار نه ور کوي ترڅو چې اصل امکانو کفالت ته بنزو د 1000 روپۍ پورې اصل امکان دی زرونه چې سل په یو روپۍ مزه دا ور کړل به با اسب تو رای کراله دغه شان داسې وکوم دي پوه شلې به واذا كان الدين ولا اثنين كفاله كل من المديونين عن الاخر وكل واحد منهما كفيل ضامن للاخر فما ادى احدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدي على النصف فيرجع بزيادته مطلب 1000 روپۍ 500 حساب کنه نصف والا صحیح کیږي کا 1000 روپۍ بدواړو وي 500 به وشي 500 بل شولې عبارت به اوس د قدرت هغه ولګيږي نو ترڅو چې نسب آصف بیا اسد الله نه برابر کړي بل نه نشو وختره 500 نه زیات کړی نه دا کې ولا بل مزیدار وجم ذکر کړی دا 1000 روپۍ به دواړو پوری دي نو آصف کما ته 100 روپۍ راکې بل فرض اسد الله ما ته 100 روپۍ راکې او دا ورزي د آصف نه غواړي زستا کفیلی ما زکه وصل له بیراکا آصف به وتور کې هو درواله به وت آصف وای ته زخم ستا کفیل ما تزما کفیل وی ویاو زڅو کوم وي تمم کفیل وی نو اول تا روپۍ ورکړې وی زما د بار وی نو ما درکړې وس ته شول لګه چې ما ورکړې ستاره پر به ته راکا خو یواله وی وسد الله ما سر بر روپۍ ورکړې ورای کا واله به وته دا وی چې ګوره تزما نائب وی کنه ویاو زما د بار د روپۍ ورکړې ویاو نائب چې ورګې د سیله غاسیل چې ورکړې د سیده لګه چې ما ورکړې به راکا ټول اوس بدی کې نه ختی کې شي قیمت راشي دور دی په یوه کې تسلسل لوي اتم الكفاله المركبه كفاله مركبه وان تكفل اثنان عن رجل ب1000 على کزما په دې اسب 1000 روپۍ وي اسد او جان شریف دوړو ویل موږ دي کفیلان شو هغه روپۍ نشته وس حکم بدل لې کچری دا اسد 100 روپۍ 2 روپۍ مرکه یو بد جان شریف نالي او جان شریف کوم 2 روپۍ راکې یو بد نالي دا څه بنوي چې الک 1000 روپۍ کې 500 استامانی دي 500 پما دي 500 بوري تاول ډکواغې نه بس چې زیتی ډکولې معنی به دا کیسه نشته بلکې هر روپۍ کې هر یو کفیل له واذا تكفل اثنان عن رجل ب1000 على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه دا اصل لفظم کفیلان دی او بل نم کفیلان شو لکه دا ټکه مې پکې نو ویلې دا دواړه د اسب نم کفیلان شو ور سره یو بل نم کفیلان شو على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما ادى احدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان او كثيرا تصور سيدلي
اذ الكفاله بالكفيل جائزه یاد ساتي کدا پکې نوې مسله رااله چې کفیل نم کفیل جوړېدل سیدی ښا نهم مسله الدين الذي لا تجوز به الكفاله الک کم دین کې کفالت نه دی جایز جی بدین ضعیف کې نه دی جایز چې داغه د ادا دو طریقې نه درې ممی لکه د کتابت والا دی د دین صحیح څو طریقې وي د ختمې دول دعا ادا ابرا او دې کې بلم د کنه عجز ولا تجوز الكفاله بمال الكفاله كتابه سواء حر تكفل به او عبد غلام کې کفیل جوړ شوی کو آزاد وي لانه اذا كان على المكاتب دينا لرجل د مال کتابت یاد کو کپ مکاتب باندې قرض او څوک کفیل جوړیږي به جوړیدل شي به خدین دي لسم التكفل عن الميت المفلس الک یو سړی مفلس ته مړ شو نو یو سړی را پاتې دل غرما او د طرف کفیل جوړیږي جوړیدل شي کنه شي وینه کفالت نه لسی امام سے وای او صاحبین وای سید واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا سمبرن خدل فتكفل رجل عنه للغرماء غرما او د بار کفیل جوړ شو لم تصح الكفاله امام سے کفالت نه لسی وجه سره ذمه د میت ضعیفه ده فلا يجب عليها الا بيت شرع يتقوى باحد الامرين اما ان يبقى منه مال او يبقى كفيل اهلیکم دا مسله ده کا دو صورتونه کې به صحیح کیږي چې مال ته باتی صحیح کیږي او یا بجون کې څو کفیل جوړ شي صحیح کیږي مرنه بس خدای ذمہ سم ختم شول تب لازم باتی نه دینو کفیل څنګه جوړيږي هم دا مفتابید القول الصواب قول الراجح كذي من ابي حنيفه وعندهما تصح وهو سيد وهو دليل بشكي ان رجلا مات فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم عليه ديناران فقال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا على صاحبكم ان حضرت ابو قتاده هما الي يا رسول الله نبي عليه الصلاه والسلام بمنذ وکړلو دینه جوابداري بيدا خو کفالت نه دي لازم نه دي صرف دومره چې قرض یې خلاصو ما هغه به بری شي جنازه په وکړه